رب العالمین د نبی علیہ السلام اخیری زمانہ کے اسلام لڑے ترقی ورکړه. کم تکلیفونه او سختۍ چې مسلمانانو برداشت کړي او خصوصا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غي ثمرات او میوه او نتیجې الله ښکارا کړي. اللہ قرآن شریف کے فرمائی ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. او طالبان پی پویگی کہ دلتا کہ دا عسر نہ یو عسر مراد دے و دا یسر نہ دو دی. نو سختی پہ انسان راضی تکلیفات پہ انسان راضی خدا غی ڈبل خوشحال خدا انسان لور کئی. مکہ زندگی کی نبی علیہ السلام تکلیفونه برداشت کړ سره د مسلمانانو صحابه او بیا په مدینه شریفه کې تر دې حد پورې چې د حدیبیه په موقع خدای کور تم دې ظالمانو حضور پاک پرې نه خو او په ډېر لوی تکلیف او خفقان حضور پاک او صحابه د حدیبیه نه واپس راغلل. سرونه د بیت الله نه بهر د مکې په حدودو کې خورل ساروی اعلان کړ عمره او نشو واپس راغله. الله وعده کړي و نبی علیہ السلام سره والذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. فکر مکه وزبد دې مکې ته واپس راولم. اغزاد چې تا باندې قرآن نازل کړي دي د قرآن احکام درته درکړي دي ادر سره وعده کی چې واپس به مکې ته راولم. د مکې راوستل دا غي مطلب دا چې په خوشاله به راځي په خوشاله به ال راځي چې ګردونوا ټول خلق بستا تابع وي مکه بستای مدینه بستای گاونګیر جو جواب بستای خوشاله به راځي. نو حدیبیه نه پس راتون کے کال نبی علیہ السلام بیا دا اغی عمری قضا وکړه ته عمرۃ القضا وای. دا په اومه هجره په ذی قعده کې ځکه د کافرانو سره دا خبره کړې و چې شرط لګېدلی و چې آینده کال به مونږ راځو عمره به کوو 3 ورځې به مونږ په مکه مکرمه کې تیرو بیا به ځو. د خپل وعدې مطابق حضور پاک راغی او دا مشرکان ټول د مکې نه وتل. نبی علیہ السلام زغملی نشو کتی وته نشو دا هغه طاقت کتی نشو نو بار وتل مکې وته خالی کړه 3 ورځو د پاره چې د دې بخبل عمره او طواف کې زیبا او بعض کافرون مخامخ یو غرد جبل بنی قینقاع وته وای هغه وته مخامخ کې ناستل تماشې د پاره او دا شرط مطابق نبی علیہ السلام صرف توری راوڑی نور نیزے غشی رو نڑل اگر توریم دا شرط مطابق پا تیکو کے بندے وے راغلل دا بیت اللہ نے طواف وکڑن بے وہ چکر دا بیت اللہ والے نو دے کافرو مخامخ تماشا کولا یو بلتاوے مڑاوی دوست طاقت دا دوی ختم دے دا مدینه تبی والی دی. مدینہ کے بخلق نہ جوڑا کے دل مختی کنا داغی طبی والی دی داغی مرض والی دا کار نگی. حضور پاک صحابو توی چی طواف کوئی دا خیو گخ کارا کے استباع و توی گسو گبم پٹی او خیخ کارا کے دا صادر دا دی خی ترخ لان دے و باسے چی ستاسو دا مٹی دوی اویلی دشمن لپکار دی چی دشمن باندے خپل رو بورواچی او بیا کله چې دشمن تاسو سے ټوکې کوي او وې د سره سنشته نو بیا خامخا پکار دي چې د خپل روب اظهارو کې خپل قوت ښکارا کې خپل ځان ورته وخی وې دا خو غو تخکارا کې چې دې مونږ اوویني چې واقعي د مدینه تبوالي یو کنا مدینه واقعي تب جمع نه وا د بیماری دی خو د حضور پاک په دعات خدای بیماری لري کړه. آب و هوا د مدینه په شان په ټوله دنیا کې خشته بل نشته دی د مکې او د مدینه په شان آب و هوا برکات رالل فرشتي رالي قرآن نازل شو پکې حضور پاک دعاګانې وکړې پکې
آیتونه پکې نازل شو، معجزات پکې ښکاره شو، دا د دې نه بهترین ځای به بل کمی مټې ښکاره کړې ورته 7 چکرو کې، او په 3 چکرو کې ورته پهلواني وکړې، رمل ورته وایي. 3 چکرو کې ورته ښه مضبوطې مټې والې. پهلواني دا چې د خپې جختې جختې بندې ږدي او دا مټې وهي او د اوږې ورته لقی. عبادت شو، او دی عبادت کې د خدای دشمن ته خپل طاقت ښکاره کول دا عبادت دی. ځکه هغې الزام ولګاو، نو ځکه نبي علیه السلام دا چلو کې 7 چکرو کې اوږه ښکاره او په لومبو 3 کې پهلواني کول. وی هغه باقي 4 کې پهلواني مه کوئ، ځکه چې سړی مټې وی او نږدې خپېږ دی او لږ تیز ځي، دې سره ستړی کېږي چې طاقت هم لږ باقي پاتې. دغه ادا خدای ته خوښه شو، کم چې صحابه په عمرة القضا کې وکړه الله ته خوښه شوه، نو بس دا تر ننه پورې سنت شو. اوس کافر نشته، تا نه ویني، او چې اوس هم څوک طواف کوي سړي، نو دا ښې اوږه به ښکاره کوي. د ښځې وجود خو عورت دی، به پټ ساتي، سړی به ښې اوږه ښکاره کوي په 7 چکرو کې، او په لومبو 3 چکرو کې به د مټې وی او پهلواني به کوي. بس ادا وخت دی. لکه د بی بی هاجرې د صفا مروه په منځ کې تلل او په هغه لږ ځای کې خوړ کې منډه وهل، دا بیبي ده، ښځه ده، خدای ته خوښه شوې ده. نو چې څوک هم عمره کوي نو دغه چل به کوي، صفا مروه کې 7 چکرې به وایي او بیا هغه لږ ځای کې منډه به وایي. طواف وکړه صحابه، طواف نه پس 2 رکعاته واجب الطواف ورته وایي، او د هغې نه پس لاړل صفا او مروه ته، هغې په منځ کې 7 چکرې والې او بیا سرونه وخریل. چا سرونه وخریل او چا سرونه کټ کړل. قرآن حکیم کې الله فرمایي لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. ځکه نبی علیه السلام د حدیبیې په سفر نه مخکې خوب لیدلی و چې زه سره د خپلو ملګرو لاړم او د بیت الله نه مې طواف وکړو، چا سرونه وخریل او چا یې کټ کړل. نو صحابو ته وی دغسې خوب مې لیدلی دی، نو یې به زه خو ځم، وی موږ هم در سره ځو. نو هغه خوب خدای رښتونی که خو د خوب تعبیر کله زر ښکاره شي، کله څه موده پس ښکاره شي. الله فرمایي لقد ګوره د پیغمبر خوب وحی ده، زمون خوب پته نشته، ټیک ته که خطا دی. د پیغمبر خوب وحی د هغه زړه ته القا کوي الله تعالی. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله. تبرکه دی الله وی ما خپل خوب رښتونی که تاسو به خامخا بیت الله ته داخلېږئ. آمینین. او بېغمه به اس تکلیف بنی، سوچ بنی، د دشمن یره به در باندې نی، محفوظ به داخلېږئ. محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. الله بیا بیا وی چې څوک به سرونه خرئ او څوک به سرونه کټ کوي، نه به په سفر کې یری، آمینین، نه به طواف کې یری، او نه چې تاسو کله بیا سر خرایې، سر چې خري خو سړي سر لاندې تورې ته یې ګوتې نه، هغه وخت به تاسو بېغمه یې، هېڅ شی به در باندې نه. الله فرمایي فعلم ما لم تعلم. تاسو وی نه پوهېږئ، زه پوهېږم، هر شي کې زما حکمتي، او دې نه پس تاسو له زه مضبوطه فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، بیا مکه دله فتح کوم. اوس خو مطواف پکې وکړه، اوس خو لا مکه د مشرکانو او کافرانو په لاس کې ده، نږدې درله مکه در کوم. مکه به فتحی، د مکې بادشاهي به ستاسو په لاس کې شي. دغه عمرة القضا نبی علیه السلام وکړله، 3 ورځې پکې تېرې کړې. یو 2 وړې واقعات پکې پیښ شو. حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها په مکه مکرمه کې وه، د هغه مسلمانانو چې کومې کمزور په مکه کې وو، هجرت یې نه شو کولی، هغې سره پکې نبی علیه السلام نکاح وتړله. پیغام د نکاح ورسېده، میمونې رضی الله عنها حضرت عباس رضی الله عنه خپل وکیل کړ، ته زما وکیل شوې او زما د طرف نه نبی علیه السلام سره نکاح وتړه. حضرت عباس صرف ورته وایي د مکې مکرمې نه یو 20-25 کیلومیټر جموم اوس یو علاقه ده، کلی دی، هغې سره خوا کې دا صرف یو مقام دی. هلته چې نبی علیه السلام راورسېد، حضرت عباس هم دغې وخته پورې په مکه کې و، مسلمانو په مکه کې و.
خو اسلام خپل نخ کارا کو پټ مسلمانو هغه صرف تراغه د نبی اسلام استقبال وکړو او بیا د میمونې رضی الله تعالی عنها نکاح وسره وتړل د صرف په مقام کې بیا چرال النبی علیہ السلام طواف وکړو نو حضرت حمزه رضی الله عنه لوروا معشومه پټینه نبی او دام په مکه کې وا نو حضور پاک ته چغې کړ یا عم یا عم یا عم نبی علیہ السلام په ترنو خو مشر ته خلک تروي د پلارې د تر زوی او نبی علیہ السلام لیکن مشرونو یا عم نبی علیہ السلام وتشاته او قتل زر حضرت علی ورمنډه کړی او روچته کړه وی بدا زما د تر لور دا زبه کفالت کوم ذمہواری به زر سنبالو حضرت جعفر ورغه وینا دا زما د تر لور دا او ردی جنې مور ترور ما سره ده د مور خور زبه تربیت کو حضرت زید ابن حارثه ورمنډه کړی وینا سیب دا زما د رضاعی رور جعفر او ما یو دې پیش کړی دي رضاعی ویره مې دا زبه تربیت کو درې واړه په جګړه شو ور پر دې معشومه څوک ته ساتلی شي لیکن اغید نیکی ګټي د حضرت حمزه سید الشهداء لردا ولا معشومه نه ده نو پکې جګړې دي چې ردی تربیت زو کم بل وی ز پکې تربیت کوم بل وی زې کو نبی علیہ السلام حضرت جعفر ته وی ته واخلا وی ځکه چې ردی د مور خور ترور تاسو سره ده الخاله بمنزله الام نو ترور داسې وی لکه د مور په شان دی نه به لکه ښه تربیت وکړي او حضرت علی ته وی ته مخه پکېږه خیر دی وی ته خو زما انت مني وانا منك ته خو ما ته ډېر نږدې کړ زه تا ته ډېر زیات نږدې یم او زید ابن حارثه ته وی ته مخه پکېږه انت اخونا و مولانا ته خو زموږ ورور یې کړ هغه دواړه په دې خبره خوشحاله کړل او هغه ماشومې حضرت جعفر ته ورکړه او وی د دې تربیت ته کوه علما دې نه معلوموي چې ترور د خپل خوردې تربیت به وکړي او څنګه انسان د خپل مور خیال ساتي د قرنګي به د مور د خور د ترورم خیال ساتي ځکه نبی علیہ السلام فرمایي چې ترور د مور په ځای د قرنګي تر د پلار په ځای العم سن ابيه څنګه سړی د پلار به خاص ساتي او قدر یې کوي د قرنګي به د پلار ضرور د ترم خیال ساتي چې دا هم داسې دی لکه زما پلار ټول شریعت موږ ته حدود مقرر کړي ترور هم د ورواره ته د خپل بچی په نظر ګوري اترور هم د خپل خوري ته د خپل بچی په نظر ګوري معاشره به خپل ژوند په پکې تیریږي چل صریف مقام ته واپس ورسېدل درې ورځې لا نه وې تیرې درې ورځې چې تیرې شو نبی علیہ السلام حضرت علی ته وی د مکې د مشرکانو ته ووایه چې مال یو ورځ شرط خو زمونږ درې ورځې دی یو ورځ را له اجازه زیاتې راکې یو ورځ نو زه به پکې ولیمه وکړم ډوډۍ به وکړم تاسو ټولو باندې به وخورم اگر چې زمونږ دشمنان یې تاسو ټولو باندې به ډوډۍ وخورم یو ولیمه به وکړم یو ورځ اجازت راکې لیکن هغې بدبختو اجازت ورنه کړ یخرج عنا علي صاحب ته وی ملګري ته دې ووایه چې زمونږ نه وځي بس شرط پوره دی مونږ ډوډۍ موډۍ ته نه ګورو وځي دی حضور پاک وی ډېره ښه د شریف مقام چې کوم ځای کې نکاح شوې وه هلته علیه السلام پړاو غورځو او د حضرت میمونې رضی الله تعالی عنها سره واده شو بیا لاړل مدینې منورې اتفاق هم داسې و چې د میمونې رضی الله عنها نکاح په دې شریف کې شوې وه وادي په واپسۍ کې په شریف کې وشو او بیا د حضور پاک د وفات نه ډېره موده مخپس په دې لاره روانه وه اقا شریف کې بیماره شوه او هغې کې وفات هم شوه او قبر هم په هغه شریف کې دی چې کوم ځای واده شوي او کوم ځای نکاح شوي مکې مکرمې نه چې سړی مدینې منورې ته ځي نو د جموم نه لږ غوندې دې خوا یو 20-25 کیلومتر د سړک په غاړه یو چاردیواري تاو ده چا پې په عام خط لیکلي دي قبر میمونة رضی الله تعالی عنها هغې کې د میمونې رضی الله عنها قبر ده دا د هغې حدیبیې د عمرې چې کافرو نبی علیہ السلام نه پرېښود د عمرت خرابه شوه د هغې پیغمبر علیہ السلام قضا وکړه د دین مسله هم دقسې د شریعت چې کوم انسان نه
عمره خراب شي نو د هغې به بیا قضا کوي. په دې د ټولو علماو اتفاق دی. هغې نه پس په دې درمیان کې د اسلام چې کوم لوی دشمن او د پیغمبر علیه السلام سره ډېر زبردست جنګونه کړي. حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه خدای مسلمان او یو ډېر د عربو یو مشر چې هغه ډېر زیات هوښیار او ډېر قابل او د پیغمبر علیه السلام سخت دشمنو عمرو بن العاص رضی الله عنه دی هم مسلمان شو. او بل یو زبردست کافر چې تاسو به ټول وپېژنئ د ابوجهل و عکرمه دا خدای پاک مسلمان او واقعات یې څنګه حضرت خالد ابن ولید وی چې زما زړه کې داسې د اسلام رڼا راتله چې کوم جنگ کې به زه د نبي علیه السلام سره شریکېدم او ما به د صحابو مقابله کوله نو هغه وخت هم زما د زړه ماته وی چې دا ته څه کوې بس قومیت او د قوم دپاره جنګېدم نو زړه مې مطمئن زړه به مې خفا وی چې کله نبی علیه السلام حدیبیې له راته وی ما ځان سره د شاه سوارانو د اسونو د لښکر واغېسته او مونږ وی چې دی به مونځ کوي یو ځای کې او د مازدیګر دا مونځ داسې دی چې دا مسلمانان نه پرېږدي نو یو مونځ هم نه پرېږدي خو دې له ډېر لوی اهمیت ورکوي. ځکه قرآن شریف کې الله فرمایي حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی چې یو مونځ هم دنه ګورې پاتې نه شي ټول به کوئ او پورا په خپل خپل وخت کې به یې کوئ وګورې مازدیګر به خامخا کوئ. نو ما ته خو د مازدیګر د مونځ اهمیت معلومو نو مونږ وی چې د دې په مانځو درېږي مونږ به د یو غونډۍ شاته ورته پټ یو ناګهاني به پرې حمله وکړو. مسلمانان چې مونځ کوي ټولې به یې ښودي توجه به ني د جنګ نیت به ني بس چې تر څو دوی ځان سنبالي نو مونږ به قصه ختمه کړي. یو ځای م وله وټاکه په داسې اندازه م وټاکه چې دوی به دلته مازدیګر را رسېږي د مازدیګر مونځ به کوي او دلته به پړه واچوي. عربو ته خو ځای نه معلوم و که نه ارض یې خو به چا خیمې نه ښخولې په لاره چې به تلل یو خاص ځای نه هغه ځای کې به خلکو مسافرو خپل پړه واچو نو هغې ته هغه پړاو معلوم و چې دلته مازدیګر را رسي او دلته به خپل پړه واچوي. پړاو به یې داسې ځای کې اچوي چې هلته کې سوري وي ځمکه هواری میږي وغیره پکې ني اوبه ورته نږدې وي خشاک ورته نږدې وي چې داسې ځای نه دا به مخصوص پړاو نو ځای نه وی مونږ یو ځای کې ورته په تاک کې کېناستو وی روغه لار وه نبی علیه السلام هم په هغه لار را روان دي جاسوسان مونږ مقرر کړي د هغې اطلاع راکړه چې په دې لار راځي وی ناګانې لار بدله کړه په بل لار لاړ. وی ما ملګرو ته وی چې داسې معلومیږي چې دا رښتونی پیغمبر دی. ګوره یکدم یې لار بدله کړه. دوی ته څه پته وه چې مونږ د دې غونډۍ شاته پټ ناست یو د دوی جاسوس خو مونږ چېرته نه یو لیدلی او مونږ پوره تیاری کړې دی د دوی د مرګونو او مکمل لار بدله کړه په بل طرف ته وشو. معلومیږي دا چې دا خدای خبر کړی دی. خدای هغه څوک خبره چې پیغمبر یې وي. زمونږ منصوبه ناکام شوه وی چې ناکام شوه نو بیا مو بل ځای ورته لاره ونیوله او په دې سوچ کې اندازه م ولګوله چې دوی به مازدیګر دې ځای ته رارسي او دلته به خامخا دوی خپل پړاو اچوي او د مازدیګر مونځ به کوي ځکه بل ځای کې دی نه شي نه دې نه مخکې ځای شته د پړاو غورځولو نه دې نه وروستو بیا شته لرې دي ځای نه ځان هم ورته بلکل یو ځای کې پټ که او چې څنګه نبي علیه السلام سره د ملګرو راورسېده او د مازدیګر په مونځ باندې ودرېده بس مونږ خوشحاله وو چې که خیر وروستو په حمله کوو نو څه چلې را سره وکړو صلات خوف یې وکړو. صلات خوف دې ته وایي چې نیم ملګري ځان پسې ودرئ او نیم دشمن ته مخامخ ودرئ. دا نیم چې کله یو رکعت د امام سره وکړي نو دوی لاړ شي دشمن ته ودرېږي هغه ډله راشي امام سره ودرېږي. امام دویم رکعت وکړي او د دې دویمې ډلې لومبي رکعت شي او بیا یو ډله هم ځان له خپل یو رکعت وکړي بله هم وکړي نیم دشمن ته ولاړي نیم امام پسې ولاړي په داسې طریقه صلات خوف دا اوس هم جایز دی مشروع دی مسنون دی بلکې
وی چې مونږ خو وی کې دیو په مانځو درېږي او مونږ به پې حمله کوو چې اوس مو قتل نو غوڼ نیم خلک یې مونږ ته مخامخ ودرول نیم ورپسې په مانځو درېدل هغې چې ورسره رکات وکړه هغوی رالل مونږ ته ودرېدل دی ورلل هغې سره یې دویم رکات وکړو بیا هغې خپل رکات وکړو نیم مونږ ته ولاړ دي بیا رالل هغې مونږ ته ودرېدله نورو خپل نیم بس زمونږ منصوبه ناکام شوه وی ملګرو ته مې وی چې ما درته نه وي چې دا رښتونه پیغمبر دی دروغجن نه دی ګوره په کومه طریقه یې مونځ وکړه ومې خپل مونځ وکړو مې زمونږ نه سوکیا وکړه د ملګرو بیا حضور پاک ملګرو ته وی چې دا سړي خو مونږ نه صبرېږي یو ځای مو ته لار بدله کړه بل ځای د مانځه دې چل پول نیول غواړي کلپ وی نیول خالد ابن ولید سره د ملګرو گرفتار کړ او حضور پاک ته پیش کړ لیکن نبی علیہ السلام رحم دلو دشمن داسې دشمن چې هغه ګوته له ورشي کم ځای کې پرېږدي وی معاف یې کړو چې ځای مه معاف کړی وی دوه نښې خو مې دا شوې چې دا سړی رښتونی دی او دا پیغمبر دی او بله نښه مې دا وه چې کله مې ورسره جنګ کړی دی جګړه مې ورسره کړې ده نو هغه وخت سره به زه مطمئن نوم ما به وی بې ځایه جنګ کې ظلم کې الله به مې نو مطمئن اوس په دې شش و پنج کې چې زه څه وکړم وی ماله کې دا فیصله وکړه چې زه عیسایي کېږم حقیقت پیغمبر اسلام سره خو مې دشمني ده سخته دشمني ده احد کې مې ورسره مضبوط جنګ کړی دی بدر کې مې ښه مضبوط جنګ کړی دی خندق کې ترې جنګ مې ورسره کړی دی نو دشمن سره خو نشم تابع کېدی که رښتونی دی خو نشم کېدی ضد دی ضد خو زه راشي عیسایي بشم یا یهودي بشم هلته به زه دی کې نبی کریم او د ده رورو ولید مسلمانو رور مسلمان دی نبی علیہ السلام ولید راوغوښته وی ولیده وی خالد ډېر هوښیار دی مونږ سره ډېر جنګونه وکړل خو داسې هوښیار سړی د اسلام نه لرې نه دی پکار دی چې دا سړی مسلمان شي د ده دومره لوی تجربه ده او دومره هوښیارتوب دی نو چې دا د کفر دپاره استعمالیږي د بوتانو دپاره نو پکار دی چې دا د اسلام دپاره پکار راشي وی د الله رسوله څه وکړم وی یو خط زه لیکم د خالد ابن ولید په نوم دا والا یو څه ممکن ده چې دا سړی خدای مسلمان کی اوس خالد ابن ولید وی زه په دې سوچ کې چې چېرته شام ته ځم وی عیسایي کېږم وی دی کې زما رور راغی ما له خط راوړو مې چې دا څه دي وی یاره نبی علیہ السلام دا خط را کړی دا لږ وګوره چې خط مې ولیکه نو په خط کې راته حضور پاک او د شپې مې خوب لا بیا ولیده د شپې مې خوب ولید چې خطرناک ځنګل دی غلی دی پکې ازغي دی پکې او ډېر د خطرې سیزونه دي په دې ځنګل کې زه پکې روان یم ډېر خطرناک دی او چې روان یم نو یو صفا لارې ته تې ووتم د دې ځنګل نه پاکه لاره د صفا لاره د روغه رڼا اس پکې تیاره نشته او اس تکلیف پکې نشته او اس نقصان نشته وی دا خوب مې ولید وی دا خوب نه مې معلومه کړه چې زما دا کوم دین دی د جاهلیت او د کفر او د شرک دا خطرناک ځنګل دی دا د هلاکت ځنګل دی او زما روح ټیک ته زه وځم د دې نه اوس کوم طرف ته چې وتم دا به زما د رڼا لاره صراط مستقیم به وی دې کې رو راله خط راوړو چې خط مې وکړ نو په خط کې راته لیکلي چې خالد ته ډېر هوښیار دی او قابل سړی ته د اسلام نه لرې پاتې کېدل تاله نه دي پکار که بل سړی وي چې هغه ناپوهې د اسلام نه لرې پاتې کېږي بېله خبره ده نو ته هوښیاره مې پوهه مې عقلمنده مې اسلام نه ځان لرې مه پاتې کوو د دعوت تر کوم ته مسلمان شه راشه مسلمان شه او دا خپل طاقت د کانو دپاره مې استعمالوه د بوتانو دپاره دا طاقت د الله د ذات دپاره استعمال کا وی چې دا خط مې وکته وی ما وی چې ما خو د حضور پاک سره ډېر جنګونه کړي او ما خو احد کې داسې جنګ ورسره کړی چې او یا مضبوط مسلمانان زما د لاسه شهیدان شوي دي دا ته څه وی باندې خط د چا نه راوړو وی ګوره ته پرېږده تا نبي علیه السلام لیدلی نه دی ولې مې لیدلي زما د قوم سړی دی 53 کاله په دې مکه کې مونږ سره تیر کړی دي وی خانو تاوته د دې نه دي کتلې حضور پاک ډېر رحم دل دی دا خط قسم دی چې نبی علیہ السلام مال راکړه ستا په نوم مې چې خر ورځه خدای به خیر کړي وی زما یو څو دوستان یو صفوان ابن امیه د امیه زوی
هغه له ورلم ځکه دا مضبوط خلک او جنګي ماهرین کافران صفوان بن امیه له ورلم دروازه مې وډبوله صفوانه باره خیر دی خالده ما وی یاره بس مونږ خو ډېر عمر د دې کام او عبادت وکړو او ما ته خو دا سړی دا پیغمبر رښتونی ښکاري ستا څه خیال دی مړه زه چې ځو پرېږده دا کفر پرېږدو او د دې محمد ملګرتیا کوو صلی الله علیه وسلم هوښیارم دی مشرم دی د لوی قوم خاوندم دی مونږ پې بد نه ښکارو او غلبه هم ګورې را روانه ده ګیر چاپېره قبایل چې څومره د ټول مسلمانان شو نو چې سبا د یرې نه مسلمانانېږو او سبا رسوا کېږو او شرمېږو نو ښه دا نه چې موږ مسلمانان شو په خپله خوښه وی صفوان ما ته وی چې خالده که دا ټوله دنیا مسلمانان شي او یو کس پاتې شي نو به زیم د خلاف بس نورې خبرې پرېږده بس زه نه مسلمانېږم ټوله دنیا رې د ملګري چې ته یې ملګری شه یو زه به په دنیا کې د دشمن مې د مقابل به ولاړم وی ما وی چیرې دې که دا غصه دی جذباتي دي په دې وجه چې په بدر کې د پلار امیه مړ شوی دی او د ورور مړ شوی دی نو دا ځکه غصه دی جذباتو کې دی دویمه خبره ورسره نه کوم دوستانه مې ده ورسره د دې نه پس دلالمه بیا چاله یو بل زما دوستو هغه له ورلم هغه ته مې ووی اکرمه ته د ابوجهل زوی دی هغه له ورلم اکرمه زما دوستو دم زبردست جنګي ماهر و اکرمه سره وځي او مصلحت کوو دا ټوله خبره مې هغه ته وکړه چې مسلمانېږو نه غلبه د دې سړي را روانه ده او بیا چې د رسوایۍ نه اسلام راوړو د زور نه نو بده خبره ده او مونږ ته پته نه چې رښتونې دی او در یو لوی نسب او قوم خاوند دی نو که د مونږ ملګري شو بد یې پې نه ښکار وی اکرمه وی چې سوال نه پیدا کېږي چې زه مسلمان شم که دا ټوله دنیا را د تابع شي دا ټوله دنیا زه یو دشمن بیم ما وی چې دا د ابوجهل زوی دی پلار یې بدر کې مړ دی د پړه کې غصه پرته ده دا هم نه مسلمانېږي یو بل دوست مې و هغه له ورلم عثمان ابن طلحه هغه له ورلم چې عثمانه زما له خو بدل دی زه خو بس ما ته خو د اسلام رښتونی دین ښکاري او دا سړی ما ته رښتونی پیغمبر ښکاري او ډېر زیات مخالفتونه وکړل موږ څه ګټه وکړه خو څه بدې خبرې خو نه کوي او د کاڼو عبادت مه کوئ بوتان مونږ په واقعي په خپل لاس جوړ کړي دي نو چې په خپل لاس هم کوم شی جوړ کړو هغې ته سجدې کوو او زنا مه کوئ نو خبره بده خو نه ده او بچي مه وجنئ نو خبره خو بده نه ده هغه وی لوڼه مه قتلوئ نو خبره خو بده نه ده او بربند طوافونه مه کوئ نو خبره بده نه ده مردارې مه خورئ نو دا څه بده خبره ده پردی مال مه خورئ دا څه بده خبره ده پاک اوسېږئ کومه خبره د هغه غلطه چې موږ پکې نقطه راوباسو عثمان ما ته وی چې خالد مقصد دې څه دی مې چې مقصد خو مې دا دی چې زما خوله کېږي که ته مې ملګری شوې نو زه چې زه مسلمانېږو عثمان وی چې ما هم بېګا دا سوچ کړی ملګری مې ځان له کته ملګری مې کته خو داسې کوو چې یو ځای نه وځو که یو ځای ووتو نو هسې نه خلک را باندې شکیان شي نو دلته راته غم پېښ نه شي نو یو ځای دی یعجج هلته به ځم لاړ شم او ته م راځه هلته به سره میلاوېږو بس وی خوشحاله شوم چې ملګری مې پیدا شو وی چې هغه مقام ته زه لاړم نو عثمان زمانه مخکې رسېدلی و په خپل ساري باندې سور و چې لږ لاړو نو عمرو بن العاص مشر سړی دی هوښیار جنګي ماهر چې مشورې به د مکې کافرانو اخېستې را ده نه به اخېستې را سره میلو شو مونږ ته وی چته دی مونږ وی خدایه دا خو مشر دی منصوبې د جنګ خو به ده تیارول او قابل سړی دی اوس ده سره څوک و مونږ ورته ته چېرته ځې وی نه تاسو راته ووایئ مونږ وی ښه نو بد خو به نه ګڼئ وی زه پوه شوم در باندې زه پوه شوم تاسو جوړ مدینې ته روان یې مونږ وی همدغسې وګڼه وی زه م روان یم زه م روان یم څه سوچ دی ستا ته م روان یې ستا څه سوچ دی وی زه خو د ډېرې مودې نه په دې سوچ کې چې زه به کله نه د اسلام کې داخل شم مسلمان بشم خو د خپل قومیت مې پرېښودم نن مې لکه سوچ وکړه چې راشه دې ګنده ځان وباسه
وی چې ګوره اوس اسلام خو عجیبه دین دی که نه قسم دی چې سړی سوچو کې زمونږ دا دین مونږ له خدای خوښ کړی دی الله وایي ورضویت لکم الاسلام دینا پاک دامنه والا دین دی پاک دامنه والا مردار مخوره پردی مال مخوره د مشر عزت کوا د مور پلار احترام کوا د بچی او د یتیم په سر لاس اګدا خدای ته سجده لگاوا د لونو حق مخوره د خور حق موها گاونډي ته ضرر مرسوا دې کې کومه داسې خبره چې هغه زمونږ د فایدې نه ده کومه خبره کې زمونږ تاوان دی د شریعت خلاف چې مونږ سر و باسو د شریعت خلاف چې مونږ ځان چلو نو دا کې به زمونږ پوره تاوان دی ولې لور جمدی خپلو کې تاوان نه دی ولې لور له خپل حق ورکولو کې تاوان نه دی ولې بدعملي کول او زناکاري کول تاوان نه دی د وجود تاوان د مال تاوان او د مسلمان عزت اغشتل تاوان نه دی ولې پردی مال خوړل ستا مال چې څوک خوري ته نه خفه کېږي نو پردی ولې خوري ستا د مشر چې څوک قدر نه کوي ته نه خفه کېږي نو پردی مشر قدر ولې نه کوي ستا د بچی په سر چې څوک لاس راکاږي ته پې خوشحالېږي د پردي بچی په سر ولې لاس نه راکاږي ستا ګاونډي چې تا ته ضرر رسي ته خفه کېږي نو ته ولې بل ګاونډي ته ضرر رسوي تا سره چې څوک ښېګړه وکړي او ته یې قدر ونه کړې خفه کېږي به که نه نو چې خدای در سره ښېګړه کړې ده نو د خدای قدر ولې نه کوي سر ورته ولې په ځمکه نه ږدي د اسلام کومه خبره داسې ده چې هغې کې زموږ تاوان دی خو موږ ځان له په خپله د اسلام خبره تاوان ګڼو اسلام کې قسم په خدای زموږ ګټه ده اسلام رڼا مذهب دی اسلام روښانه مذهب دی کور کې امن ګاونډ کې امن اوس خو اسلام خلکو په غلط رخ استعمال کړی دی ډېر غلط رخ استعمال کړی دی نو خلکو ته مه ګوره جرمونو د خلکو ته مه ګوره اسلام ته وګوره یو سړی ویراغی که نه مسلمان شو جومات ته ویرانه نه وته نو هغه چا ورته ویې سپلی ځان سره دننه کا وی ولې وی دا خلک پټی دلته غلا کوي دا مخکې ځان سره یو څه هغه وی څوک یې پټی هندوان یې پټی دلته هندوان څه څه وی نه عیسایان یې پټی عیسایان څه څه وی نه یهودیان یې پټی یهودیان څه څه وی نه وی څوک یې پټی وی دا مسلمانان زه بس وی دغه دین ته مې سلام دی چې خلکو له سپلی پټی نو ګوره هغه قمقلو هغه هوښیار نو قمقلو ولې د یو شخصیت ته وجې دین مه بدناموه یو سړی غلطي وکړه یو سړی پښتون غلطي وکړه نو د پښتو خو نه بدنامېږي ورسره د یو قوم سړي یوسفزی کې یو سړي غلطي وکړه نو ټول قوم خو ورسره نه بدنامېږي که نه یو مولانا صاحب ته چا وی شیخ غلا وکړه شیخ غلا وکړه هغه وی ګوره ګیره مه بدناموه داسې مه وایه چې شیخ غلا وکړه ګیره دې بدنامه کړه داسې وایه چې غل شیخ شوی دی داسې وایه چې غل ګیره پرېښې ده د خپل غلا دپاره چې که ګیره مې نه بیا به خلک را باندې ګمان بربد وکړي ګیره به پرېږدم څوک به را باندې د غل ګمان نه کوي دارالعلوم دیوبند نه سپلی پټه شوې چا وی طالب غلا کړې ده مولانا صاحب نه داسې مه وایه چې طالب غل شوی دی داسې وایه چې غل طالب شوی دی د طالبې جامه کې را ننوتلی نو اسلام به نه بدنامه یو شیخ غلطي وکړه ګیره به نه بدنامه ګیرې خو ورته نه دي ویلي چې دا غله وکړه ګیره خو یې منې کوي یو ملا نه غلطي وشوه ملا پسې ملایتوب پسې به کنځله نه کوي مولای خو ورته نه وایي چې دا کار وکړه ده غلطي وکړه نو اسلام به نه بدنامه اسلام ډېر ښکلی مذهب دی چې الله فرمایي ورضیت لکم الاسلام دینا ما د اسلام غوندې دین غوره کړی دی نو چې خدای کوم شی غوره کړي ابه د خیر کې د شر به وایي اوس ابه د خیر چې دی ورسېدل مدینې منورې ته اوس ګوره ورته چا ورته ویلې نه دي نو ویې لمبل اوښان یې سملو لاولې ولمبل زیاتي نوکان ویښته مې کټ کړل خوشته جامې ځان سره وړې وې هغه یې واغوستلې خیر اسلام خپله سړي ته پاکوالی ښیي او خوشبو یې پورې کړه ولید وله راغی د خالد ابن ولید روډ وی وروړې څه کوې راورسېدی وی راورسېدو وی چې مونږ خو راورسېدو خو ودرېږه جامې بدلو هله شا به وي زر کوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ستاسو استقبال کوي انتظار مو کوي صبر وکړه وروره داسې پلیت وله نه شو ورتلی چې جامې پاکې کو وجود پاک کو دوړې لرې کو نو بیا به ورځو درې واړو جامې بدلې کړې غسل یې وکړل صفا جامې واچولې خوشبویې واچولې
او بیا نیغ لاړل مدینه شریفې ته او چې په جومات ورننوتل حضور پاک دقسې ورته ولاړ مسکې ورته ولاړ دي مسکې او دی چې ورغلل سنگ خالد ابن ولید لومبي یا به ورته دشمن وي یا به په جنگونو کې کنزل ورته کول او د حضور پاک نوم به رواناو نوم به ولا په بد واغشتو مزمم به وي محمد به نه وي محمد معنا د صفت خاوند کله د صفتایل شوی مزمم معنا چې هغه انسان چې په بدو یادېږي نو د پیغمبر علیه السلام کلی نوم به نه اغشته خراب نوم باندې به یادو او چې اوس لا مسلمان نه دی وروسته مسلمانېږي او 15 منټه پس چې جومات ته ورنوت وي السلام علیک یا رسول الله دا الله رسول پتا دې سلام او فوراً حضور پاک دعوت نه دی ورکړي فوراً اشهد ان لا اله الا الله در دې خبرې گوی ورکوم چې الله یو دی شریک نه لري واشهد ان محمدا عبده ورسوله د دې خبرې گوی ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله خپل بنده او د الله استاد او پیغمبر دی او چې څنګه کېناسته لومبې سوی وي د الله رسول مخسترګې د سره نشم لګول ما ډېر لوی جرمونه کړي ما په هر میدان کې ستا مقابله کړې ده ما په هر میدان کې ستا دشمن مقابله کړې ده او ما څو ځله ستا د مرګ نیتونه کړي دي یو ځل نه څو ځله مې د مرګ نیتونه کړي دي او د دنیا مسلمانان صحابه زما د لاس نه شهیدان دي اوس به زه څه کوم وی دا کلمه چې دی وی د یارې دی وی که د زړه نه وی نه بیاره نشته دا مې د زړه نه وی د زړه نه زه دا منم چې اسلام حق دین دی او ته د خدای رښتونی پیغمبر یې وی زه بس الاسلام یهدم ما کان قبله دې نه مخکې چې دې څه کړي دي د اسلام د وجې معاف ختم خدای دا درې مضبوط کسان مسلمانان کړل ګوره اسلام ورو مضبوطېږي که هغه بل عثمان بیا رستو هغه بل عکرمه د ابو جهل زوی هم بیا رستو مسلمانېږي دې وخت کې نه رستو مسلمان شو اوس چې کله مسلمان شو تجربه خو شته اتفاق د غزوې موته جوړه شو یو کافر دی لوی شرحبیل ابن عمرو غسانی دا د هرقل چې د روم کم بادشاه د هغه د طرف نه دی د شام گورنرو نبی علیہ السلام یو صحابی لگا حارث ابن عمر رضی اللہ عنہ اگلے خط ورگا پیدا با دی شرحبیل ابن عمرو غسانی تورسی دی اسلام دعوت ورکو اگر ظالم دا پیغمبر هم استاد ملک شئی دیکھ استاد خوبا نو دی استاد دا نقصان نور کے حضور پاک پاگی صح خفشو او دا دریو دارو کسانو یو دستے تیار اکلو استاد خو څوک نه وجني ما خو استاد ولېږه د ایمان دعوت مې ولا ورکړه چې نه قبل او ډېرو کافرانو سردارانو د اسلام دعوت قبول نه کړ ډېره ښه ده چې قبله د خپل زړه نه قبول کا اسلام زور نه دی ګورې ما درته تېره جمعه ویلي دا خلک اسلام بدنامۍ دا ناقص العقل دي پوهېږي نه چې اسلام په زور خور شوی دی په زور د چا په زړه کې څوک اسلام نشي وردننه کولی پلار په زوی په زور خپله خبره نشي مناولی ګاونډي په ګاونډي نشي مناولی مورې په لور نشي مناولی نو بل څوک بیا څنګه مناولی اسلام د زړه شی دی د جنګونو هغه وجې جدا دي درته مې ویلي په دې خفه شو چې دا خو استاد دی که دې منلې او خفه ما د خیر یو دعوت در که دې نه مننو اسم نشته ته پېشه خپل دین دې پېشه نو نبي علیه السلام د 3000 کسانو لښکر تیار کړ او حضور پاک د سپینه جنډه جوړه کړه سپینه او زید ابن حارثه له ورکړه او وی فرمایل وی دا زید ستاسو امیر د مشر دی کدی شهید شو نو جنډه به د جعفر سره ابا امیری که جعفر شهید شو نو جنډه به د عبد الله ابن رواحه سره او که عبد الله ابن رواحه شهید شو نو چې بیا چام جنډه واغشته به د مسلمانانو مشر نو چې پیغمبر علیه السلام دا خبر وکړو دا ښکاره وکنه چې زید به شهید کیږي یو پیشنګویي شوه جعفر به شهید کیږي عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه به شهید کیږي دوی چې لاړل یو ځای ته ورسېدل هغې
شرحبیل ابن عمرو غسانی ته پته ولګېدله چې مسلمانانو خو زما خلاف لښکر را لېږلی دی. هغه د روم بادشاه هرقل ته اطلاع ولېږله. هرقل د 3 لکو فوج را ولېږه. 3 لاک 3,003 لکه 3,003 لکه څومره لوی فرق. مسلمانانو ته چې پته ولګېدله د جاسوسي نظام نه بغیر جنگ نشي ګټلی. جنگ کې به خامخا ستا جاسوسي نظام چې ته د دشمن د حالاتو نه خبرېږي. څومره وسله ده، څه قسم وسله ده، په کوم طرف در باندې راځي، د هغوی اراده شته نشته. ډېرې خبرې دي په جاسوسي نظام نه. اوس هم فوج نه چلېږي بغیر جاسوسي نظام نه. جاسوسي نظام په هغه زمانه کې مو نبی علیہ السلام هغه صحابو سړی لېږلي چې راغی وي 3 لاک لښکر دی کم و بیش. صحابه وایي چې دا خو مونږ لږ یو 3,000 یو 3,000 خو د 3 لکو مقابله نشي کولی. واپس شو. نبی علیہ السلام ته به ال وایو چې لښکر خو 3 لکه دی. عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه لښکر والا ته وی اے مسلمانان وی سمو خیال دی زمونږ مقصد د دنیا ژوند دی او که د آخرت؟ وی د آخرت. وی مقصدم جنت دی که دنیا ده؟ وی جنت. نو خو چې هغه ډیر دی مونږ کم یو مړه شو نو چرته به ځو؟ خو جنت ته به ځو که کم خوا به ځو؟ نو واپس ته ځو. او وی قسم دی د مرګه زه یریږم تاسو نه یریږئ. زه د مرګه یریږم ځکه رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. وی تاسو کې هیڅ څوک هم داسې نه پاتې کېږي چې په جهنم ور نشي. هر سړی به په جهنم ورځي. جهنم باندې به یو سړی نه پاتې کېږي. ان منکم الا واردها. الله یو کس داسې نشته چې په دوزخ ور نشي. هر سړی به پې ورځي. کان علی ربک حتما مقضیا. دا د خدای مضبوطه فیصله ده. نو یریږم خو زه هغه د جهنم ورتللو نه مراد د جهنم د پاسه پل دی. تاسو چې د پل صراط وایي په هغې تلل دي. دې نه هېڅ څوک نه بچ کېږي. په جهنم د پاسه بار سړی تېرېږي. او ښکاره خبره د احادیثو کې دا دي چې هغه پل بغیر د خدای د طاقت نه په هغې پورې وتل ممکن نه دي. ګران خبره ده. نو د مرګه خو زه یریږم. زه په دې سوچ کې چې مړ نه شوې ځکه دغه جهنم سره به څه کوې، پل سره به څه کوې، پورې به وځم او که نه. نو چې زه ستاسو نه زیات یریږم او زم بیا وایم چې بس نه ځو واپس. چې مړه شو به شهادت راغی او که جمدي پاتې شو نو څه به کېږي. قوم کې جذبه پیدا کړه ویدی چې پې ورځو. موتې ته ورسېدل، جنګ شروع شو. غزوې موته ورته وایي. جنګ شروع شو او دا په جمادی الاول 8 هجري وه. جنگ داسې شروع شو چې چاته 3 لکه او چاته 3,000. داسې جنگ شروع شو چې اق زید ابن حارثه رضی الله عنه چا سره جنډه وه دا شهید شو. لومبې هم دې شهید شو. مشر مخکې دې مخکې و جنډه ورسره وه. خو چې څنګه دې شهید شو نو فورا حضرت جعفر جنډه واغشته. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو ویلي دغسې فرمایلي جعفر چې جنډه واغشته یو کافر پې را منډه کړې دا ښې لاسې وله و. دا ترې پرې شو. زرې په دې ګس لاس په دې جنډه ونیوه. هغه تور اوچته کړو ټس چې دا ګس لاسې ته و دی هم پرې کړو. د زر په دې خپو کې او دې سینه کې جنډه را ټینګه کړه. هغه پې ټس چې وار وکړه دا سر یې وله و. نو 3 نمبر جنډه عبدالله ابن رواحه واغشته څنګه چې حضور پاک فرمایلي. کافر پاغه راغون شو. عبدالله ابن رواحه شهید کو. جنډه خالد ابن ولید لاس کې واغشته. اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا منظر خدای دقسې مخامخ ښیي. نیغ په نیغې ورته ښیي. مکاشفه د کشف دی. دا ورته خدای پردې ختمې کړلې او دا منظر دقسې ورته ښکاري. او جومات کې ناست دی او فورا رسول الله مبارک په ژړا شو. او فورا وی قتل زید. زید شهید شو. اخذ الرأیة جعفر جنډه واغشته. بیوی جعفر شهید شو. اخذ الرأیة عبدالله ابن رواحه. عبدالله ابن رواحه جنډه په لاس کې واغشته او سترګې بیګي. بخاری شریف کې حدیث دی. او بیا فورا فرمایي وی عبدالله ابن رواحه هم شهید شو. او جنډه چا واغشته؟ اخذ الرأیة سیف من سیوف الله. دا الله د تورو نه یوې تورې جنډه په لاس کې واغشته. خالد ابن ولید ته ځکه سیف الله وایي. دا الله توره.
دې میانس کې یو خبره کومه خالد ابن ولید د دنیا جهادونه کړي دي نه پس مضبوط لوی مجاهدو تی وی فرنٹ لاین چې وته وي خط اول وته وي لومبه د رستو کړل او چې کوم رستو دي خلک دي مخکې کړل ترتیب بالکل بدل کو دو وجونه یو خدا چې دا مخکې خلک ستړي دي دمه وسی رستو خلک هغه ستړي نه دي دا به مخکې کم دویم دا چې دشمن باندې به روح پریوزي ځکه دا مخکې خصوره دی جنگېدل نو پیژني یو بل هغې باندې به دا روح پریوزي چې دا جوړ نوی لښکر وله راغی ګور جنگ کې به دا حکمت عملي استعمالی چې سار له جنگ شروع شو او خلک یې خواره واره کړل صفونه ګډ وډ کړل یو صف د یو نه لري بل د بل نه لري بل د بل نه لري او سیروستو په غونډو کېنول چې کم ستړي و زخمیانو چې دشمن سبا جنگ ته راغی هغې ویله که د شپې وله نور کومک امداد راغلی دی دا خلق نو دا سوره دی جنگ کې دا نوي دي ورا غونډو باندې خلک ولاړ دي نو ګوره لویه خبره په جنگ کې د دشمن د بیلات روب دی چې روب پې پرېوځي سبا جنگ شروع شو الله هغه دریو لکو لښکر له شکست ورکړ مسلمان لخدای ګټه ورکړه غنیمتونه حاصل کړ د دنیا وستی جمع کړي حاصل کړل هغه شرحبیل پکې گرفتار شو مردار شو پکې چې هغه کم مشرو لوی سردارانی مردار شو او دی بیا واپس رالل مدینه منوره ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي جعفر لاسونه کټ شو نو نبی علیہ السلام الله با جعفر لپا جنت کې داسې لاسونه ورکی چې ابا لکه د وزر غوندې کار کوي او دی به چې کم دی په جنت کې ګرځي نو به پې الوزي او د جعفر ماشوم زوی چې به چرته حضور پاک ولیده نو ورته وی یبن ذلجناحین ای د دوو وزرو والا زویه او عبدالله بن رواحه رضی الله عنه متعلق نبی علیہ السلام فرمایي چې ما هغه په یو تخت باندې ولیده او تخت یې لقیده دا تخت یې داسې لقیده کله به داسې ته کله به داسې ته کله به داسې ته کله به داسې ته هغه تخت یې لقیده نو علما وی ته تخت لقیدل مولانا ادریس کاندهلوي رحمت الله علیه سیرت مصطفی کې لیکلي دي وی تخت یې ولې لقیده یو واقع نقل کړی ده وی چې سومنات باندې کله محمود غزنوي حمله وکړه او دا سومنات فتح شو سومنات دا هغوی یو لویه د بوتانو عبادت خانه وه مندرو هندوان فتح شو سومنات چې د هغې کومه لویه قلعه و لوی مندرو هغې کې دننه نو په هغې د پاسه د اسلام جنډه ولګوله نو دا چې څومره هندوانو دا ورته ټول راغونډ شو او محمود غزنوي ته وی چې بس داسې کار دی چې موږ دته یو درخواست کوو په دې مندر کې زموږ یو غټ بوت دی هر څه چې کوې خو دا یو بوت راله مه ماتوه څومره پیسې چې غواړې درکوو څومره پیسې چې غواړې خولې نه وباسه ځکه بوتان د ټول مات کړل چې په کوم ځای به ورغې فتح کول بوت پې ماتو بوت پې ماتو بوت پې ماتو ټول زموږ بوتان دې مات کړل زه بس چې څه دې وکړل او دې کړل خو ته دا مهرباني وکړه چې دا کوم غټ بوت دی په میانځ کې دی دا راله مه ماتوه اوس پیسې چې ته څومره غواړې دربه چا ورته وی چې صاحبه خیر دی یو بوت دې پکې وي که نه یو بوت دې وي دا به پرېږدو بله پیسې راکوي زرګونه روپۍ راکوي او سره او سپین هغه زمانې اوس خو روپۍ زمونږ اصطلاح کې ده که نه هغه زمانه کې چې څه سکه وه او سره او سپین او هر څه راکوي دا یو بوته پرېږدو د ده مړه نرم شو زه وی سلا پې کوو نو د شپې خوب ولید چې د میدان دی د حساب کتاب محشر نو یو فرشته مې دوزخ ته راکاږي نو بلې فرشتې د مټه ونیوم امې جنت ته راکاږي دا دوزخ ته چې مې کومه فرشته راکاږي نو دی وی دا بت فروش دی وی بت خرڅی دوزخ ته یې غورځو هغه چې جنت ته مې کومه راکاږي هغه وی نه بت شکن دی بوتان ماتای د دنیا بوتان یې مات کړل نو زه ځکه جنت ته بوځم نو څوک یې یا خوا راکاږي څوک یې بل خوا چې د خوبه راپاڅېده هله شا به وي دا بوت ماتوی
نو الله شان ته ګورو چې بوت له ټس ورکو ماته کا وی غردو دنه ګیړه ډډو دنه پکې دومره هیرې جواهراتو چې غیندوانو څومره پیسې ورکول هغې نه پکې زیاتې پیسې راوتې. دا خو خیر د دې مثال نه دی مولانا ادریس کاندهلوي مثال نه ورکوي ستاسو د پوهې دپاره ده. وایي تخت یې ړقېده ولې ړقېده جنت ته روان دی ګورې او هلاویږي ړقېږي ولې ځکه ویده وي چې زما مرګ نه دی خوښ یریږم خو یاره که مړ شم شهید بشم نیک به الله له لاړ شم. او قوم کې هم جذبه شهادت پیدا کړه نو هغه تردد غوندې و د دنیا د ژوند او د مرګ په منځ کې چې الله وایي ان منکم الا واردها چې هر سړی په جهنم ورځي پل باندې بدم پل سورات او خطرناکه لار ده. نو لږ مې تردد دی چې یاره څنګه به کېږي خو بیا هم د خدای په لار کې جنګېږم او شهید کېږم. الله مسلمان له فتح ورکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې درېو صحابو ډېر زیات پریشان و انتهایی زیات. حضرت جعفر د تر زوی ماشومان بچی تی پاتې شو. حضرت زید دا د پیغمبر علیه السلام ماشوم لوی کړی دی زید ابن حارثه او په لومبۍ زمانه کې به ورته زوی وی زید ته به د حارثه زوی نه وایې د محمد زوی به ورته وایې صلی الله علیه وسلم. بیا الله منع وکړه ادعوهم لآبائهم نو بیا وی زه خیر اوسو در پلار نو مخله نو ماشوم یې لوی کړی زید. او عبدالله بن رواحه دا د حضور پاک شاعر و د نبی علیہ السلام په صفت کې به شعرونه وي او د مکې د مشرکانو بد به وي په دې دړمنو خپه پې و. خو خیر په غزوې موته کې دغې شامیانو له رومیانو له رب العالمین د مسلمان په لاس 3000 مسلمانو له په لاس باندې الله 3 لکو کافرو له شکست ورکړ. الله مسلمان له فتح ورکړ. دا ټول د مکې مکرمې د فتح لارې دي. راتلونکې جمعه کې انشاءالله د مکې مکرمې د فتح متعلق چې څه خبرې دي ابه درته ووایم انشاءالله. بان اغشتو کې ګناه شته که نشته بالکل دا جواری ده او دې کې ګناه ده دینه به ځان ساتي. د ماشومې لپاره علیشا نوم څنګه دی؟ نو زما په خیال دا د هلک نوم معلومیږي نو جنۍ له میږ دی. په جومات کې د غیبت او کنځلو ولا مونځ کېږي که نه؟ نورو خلکو سره مونځ کېږي که نه؟ مونځ خو کېږي خو دا ډېر لوی جرم دی د دې ځان وساتي. ګناه هر ځای ګناه ده خو په جومات کې بیا لویه ګناه ده. مړي سپارل په تفصیل سره بیان کا. مړي سپارل خو بس دا ده چې یو کس به ووایي چې د الله په نوم باندې او د پیغمبر علیه السلام په دین سپارم بسم الله وضعناک وعلى ملة رسول الله صلی الله علیه وسلم سلمناک. د خدای په نوم دې ږدم او د پیغمبر علیه السلام په دین باندې دې سپارم. بس د اسانه خبره ده. څوک چې واده کې ډمان ګډئ واده روټۍ حرامه ده. ډوډۍ نه حرامېږي په ډمتوب ډوډۍ نه حرامېږي خو زموږ علما لیکي چې که په یو واده کې ګمراهي وشي نو داسې نیکان خلک او خاص خلک دی هغه ډوډۍ له نه ورځي. بیا دې نور هم ډاډه کېږي نور خلک هم ډاډه کېږي او چې داسې نیکان او خاص خلک ورنشي دی به هم پوه شي چې دا ولې ما له رانلل دی به ما آینده له دا کار نه کوي. نور خلک به هم پوه شي جره داسې نیکان نه راځي عالمان نه راځي زما ډوډۍ کې واده کې به څه برکت وي نو دا شی به بند شي. ایمان او اسلام تعریف دا خو د طالبانو خبرې دي نو بیا راشي چې هغه ځان راته ووایي څوک دې ښه دعا وکړي الله ته زمونږه دغه صحابه کرامو چې دا کوم جهادونه کړي دي او د صحابه کرامو د اسلام دپاره کومې قربانۍ کړي دي خدای ته وله قبولې کړي او الله د جنت درجات به تا ورکړي مې خو موږ هم سوال کړو د جنت لوړ درجات وله نصیب کړي. د هغوی د دین چې کوم خدمت وکړو خدای دغه د حضور پاک دین په ټول اسلام کې خور کې
او زمونږ د دې دین الله حفاظت وکړي، زمونږ د ایمان حفاظت وکړي، مونږ د نبی علیہ السلام په نقش قدم روان کړي. الله نن چې په امت مسلمه کې کم فسق و فجور، بربرتوب، فحاشي، عریانیت خورېږي، خدای د دې امت مسلمه په حفاظت کې وساتي. الله که څوک مریضان دي ته ول شفا ورکړي، که څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي، زمونږ د حلال روزي او فراخ رزق نصیب کړي. زمونږ دلته د جمعات یو گاونډی دا محمد عمر لالا د عمر لالا زوی وفات شوی، غالبا په هغه ورځ اتوار ورځ وه، زه وم نه کلي کې او د مونږ ګاونډي دی، دعا ورته وکړئ چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي. لویه جمع ده، د اخلاص دعا ورته وکړئ الله ته مغفرت نصیب کړي، الله لوی سفر د آخرت له راحت وګرځولی کړي. خدای کې انسان دی که څه غلطۍ تقصیرات دې شوي هغه ورته معاف کړي، وارثانو له او رشتہ دارانو له صبر ورکړي. نور چې کوم مسلمانان وفات شي ټولو ته دعا وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي. الله زموږ د دنیا او د آخرت د خیر زندگی نصیب کړي او د شر او د فتنو په دواړه جهان په امن کې وساتي. اخر وخت په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول